زموږ د حکومت تېرو ورځو کې په 23 مارچ را روان دی، نن 17 مارچ دی. په 23 مارچ باندې 127 کسانو ته اعلی ترین سیول ایوارډونه ورکړي. په هغې کې اداکار شته، په هغې کې ګلوکار شته، په هغې کې فنکار شته، په هغې کې کلاړیان شته، په هغې کې هر طبقه شته دی. که نشته دی پکې د قرآن و سنت علما پکې نشته دی، د قرآن و سنت علما. نو زه دې موجوده حکومت ته یم شرم تاسو ته پکار دی. 35 لاکھ طالب علمان دې مدرسو ساتلي دي، د تېرو 200 کالو داسې یې ساتلي دي. مدرسو نه چې کوم خلک فارغ شوی دی، ستا د آکسفورډ او د کیمبرج والا بدترین قسمه کرپشن کړی دی، مرګ سره یې غداري کړې ده. د مدرسو په لمن باندې داسې داغ نشته دی. محب وطن، محب اسلام، محب ملک و ریاست خلق، ایماندار او دیانتدار خلق دا په دې مدرسو کې فارغېږي. مفتیان دي پکې، شیوخ القرآن دي پکې، شیوخ الحدیث دي پکې، ماهرین اسلامی معیشت دي پکې، بہترین خدمت خلق کول والا دي پکې. 127 کسانو ته سیول ایوارډ ورکې او تا د دې نه ایسته د علماء کرام او په بېشرمۍ سره ته اعلان کې چې زه د مدینې ریاست جوړوم. دا څنګه د مدینې ریاست دی چې د قرآن ماهرین پکې نظر انداز دي، د حدیثو ماهرین پکې نظر انداز دي، د جماعت و مدرسو والا علمبردار پکې نظر انداز دي، 35 لاکھ طالب علمان ساتلو والا هغه پکې نظر انداز دي، او اداکار او فنکار او ګلوکار او کلاړي هغه ته د هیرو جوړه، هغه ته په سینه باندې تمغه لګې، هغه ته د عزت دستار او پټې په سره. دا د مدینې ریاست دی، دا فراډ دی، دا دوکه ده، دا فریب دی، او دا فراډ او دوکه او فریب پاکستاني قوم پېژندلی دی. دې علماو ته د دې ضرورت نشته. ستا د پنجاب یونیورسٹی بجٹ تے 11 ارب روپے، د پنجاب یونیورسٹی بجٹ تے 11 ارب روپے. 35 لاکھ طالب علم چې کوم مدرسو کې سبق وایي، د پاکستان په قومي بجٹ کې د هغې دپاره سره حاصله نشته دی، 1 روپۍ نشته دی. دا خو دا علما په خپل همت باندې دي د الله د اجر تمنا کوي، دي د آخرت دپاره دا کوي، دي د الله د جنت په طلب او په شوق کې دا ټول تکلیف اوچتوي، د صبر او د قناعت او د مجاهدین ژوند تېروي. دې ته د دې ایوارډونو ضرورت نشته دی. خدا د پاکستان ایوارډ دا ستا د پلار نه دی، دا ایوارډ ته د کوره نه ورکې، دا ایوارډ د پاکستان د ریاست ملکیت دی، دا ایوارډ د پاکستان د قومي خزانې ملکیت دی، او د پاکستان په ریاست باندې او قومي خزانې باندې د ټولو نه زیات حق د علماء کرامو دی او د هغې نه پس د نورو طبقاتو دی.